الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء صدق الله العظيم. زنن د چارسدي تورنګو په یو قبرستان کې ولاړ یم. دلته کې د شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمه الله رحمة واسعه جنازه هغه د اوس نه تقریبا 2 غنټې په لرې والي باندې ده. دا وګورئ 3:43 او جنازې ته لا 2 غنټې دي او هر طرف ته سرونه دي. میدان ډک دی. د چارسدي هغه کولو میدان او کولو قبرستان د تورنګو هغه تنګ شوی دی. روډونه چې دی نو روډونو د پاسه ګاډي نه دي بلکې انسانان دي او ټول دغه یو فکر او یو سوچ راخیستی دي چې اخیر د شیخ صاحب ګناه سوه. اخیر شیخ صاحب په کم سیز باندې د دې دنیا نه لاړه صرف د دې د وجې چې هغه د امن د مینې د محبت پیغام ورکولو، صرف د دې د وجې چې هغه اسلام په عالم په پوره دنیا کې عالمی دنیا کې د اسلام یو خوږ نوم خور کړو، صرف د دې د وجې چې هغه اخلاقی اقدار او روایات خولو، او که صرف د دې د وجې چې هغه په پوره دنیا کې د علوم نبویه یو ښکلی آوازو او د قرآن او د حدیث یو داسې منبرو چې د هغې نه صرف د حق صدا بلندېده. ظالمانو خو نن هغه آواز خاموش کړ، خو یاد لرئ چې کله هم په دنیا کې یو عالم شهید کیږي د هغې په ځای باندې الله رب ذوالجلال د حق آوازونه په 1 لاک نه په 1 کروڑ باندې اوچتوي او د هغې وینه د ځمکې د غورځېدو نه مخکې د الله عرش زه وایم چې دا آواز کوي چې یقیني طور سره دا وینه زما د قربت دپاره، زما د نزدېکت دپاره، زما د رحمت دپاره توی شوله. په یاد لرئ دا وینه چېرته هم رایګا نه ځي او په دنیا کې به انشاءالله همدغه حق وینا همیشه قایم او دایم وي چې تر څو پورې دنیا او د دنیا مخ ښکاره دی. انشاءالله دغه شان علما به د دوی بچي به د دوی هغه روحاني اولاد به په دنیا کې د امن او د محبت پیغام خپروي او دنیا ته به ښیي چې یو شیخ ادریس نو بلکې د هغه په کروڑهاو جان نشینان نن د دنیا په هر یو کونه باندې دا آواز ورکوي چې مونږ الحمدلله لا ژوندي یو. ته به کم آواز خاموشه کې، ته به کم یو آواز ته چې دی نو هغه د چوپوالي اعلان کې انشاءالله د شیخ ادریس صاحب دا وینه دا به د دې ظالمانو دپاره اخیري وینه وي او دا به انشاءالله د دوی دپاره هغه وینه وي چې کومه وینه د حجاج ابن یوسف دپاره د سعید ابن المسیب ثابته شوې وه او انشاءالله مونږ به د دنیا تاریخ ته دا ښایو چې د دوی وینه به انشاءالله مونږ هرګز نه فراموشه کوو او د دوی اقدار او روایات به همیشه ژوندي وي. نن دا قبرستان، نن دا پوره سیمه، نن دا پوره علاقه او نن دا پوره عوام د دې خبرې دعوه کوي چې هغه حق پرست عالمو او امام احمد ابن حنبل دا روایت مونږ ذکر کوو چې تر څو پورې زمونږ جنازې به د حق او د سچایۍ ګواهي ورکوي. نن دا جنازه د دې حقانیت دلیل دی چې نن په پوره دنیا کې داسې جنازه چې ټول طرف ته 2 غنټې مخکې روډونه بند دي، هر طرف ته سرونه دي، یو غوغا ده، یو فریاد دی، یو غم دی، هر یو سترګه هغه لونده ده،
هر طرف نه د افسوس صدا ده او صرف دا وایو چې شیخ صاحب حق پرستو او د هغه د حق اواز هېڅوک نشي دباولی او انشاءالله هغه یو به شهید کېږي او کروڑ به راوځي او د دنیا په ځمکه باندې به دا صدا کوي چې ناره تکبیر او الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمالی صاحب دا وګورئ جی هر طرف ته صرف سرونه دي ګورئ دا یو طرف ته دا دنیا وګورئ جی دا دنیا وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شیخ الحدیث مولانا الحمد لله ادریس الحمد لله كفى والصلاة والسلام عليه على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تعالى وتبارك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رن شوق سرا درود شريف واي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على صلى الله عليه وسلم کی خلل رانغی حضرت شیخ نور اللہ مرقده اللہ نے جنت الفردوس کے مقام نصیب کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے دغه مبارک دهنوتا انشاءاللہ گئی کی بدا اس خبر کمی نرازی دشمن دی پدی نخوشالی گی دا اللہ دین بباقی وی دا اللہ کلام بباقی وی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا فرمان برابر بباقی وی پا مساجدوں کی با پنج وقت اللہ اکبر آزان باقی وی پا مساجدوں کی با اگا دا منبرنا آواز اگا باقی وی یہ تو چلتی ہے تجھے اون چھے اولانی کو لیے. اللہ دے دا حضرت شیخ دا مساعی جمیل قبول کی دانن جمع غفیر دا وګورئ جی علماء محترمو دا یو ډیر لوی عظیم شخصیت جنازه ده. مهرباني وکړئ تاسو احترام او ادب په دې کې دی چې خاموش ودرېږئ بې ادبي مه کوئ. با ادب با نصیب او بې ادب بې نصیب. حضرت شیخ صاحب ټول عمر د قال الله وقال الرسول خدمت وکړو خاموشۍ نه کار واخلئ. الله مو خوشاله کا الله مو خوشاله کا کوم ملګري چې په کوم ځای ولاړ دي په هغه ځای کښېنئ. الله مو خوشاله کا کښېنئ. الله مو خوشاله کا مخکې یې راتلو کوشش نه کوئ. د ایمبولنس له لارې که چې دا راتاو کړي د ایمبولنس نه چې کوم طرف ته قبلې ته خلک دي خو راوړی که نه الله خوشاله تاسو جنازه نه کوئ. دونه عظیمه جنازه ده شرکت پکې ته دې طرف ته راوړی ایمبولنس نه چې هغه طرف ته کوم خلک یې دې جنازه نه کېږي دې خو راوړی الله خوشاله کړه نور هر څه ته الله خوشاله کړه. جنازې ولد دا جنازه ضرور راوړه زر کوه الله خوشاله کړه. دا سپیکر په خپو کې چې کوم د تعلیم مه راکاږه الله خوشاله کړه. که بیا به یوه خبره واورئ زما عزتمندو
که چېرته مایک خراب شو وره خبره که چېرته مایک خراب شو نو څومره چې فضلا دي تکبیر به انشاءالله بیا کوم